نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مکې نه چې لاړ مدینې منورې ته نو دې شپږ کاله کې دې رانلل مکې مکرمې ته بارو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب ولید خوب یې ده ولیده چې زه سره د ملګرو تلم او د بیت الله نه طواف کوم ما تاسو ته ویلي چې د پیغمبر خوب دا رښتونی وي او وحی وي او د خوب په تعبیر هم ګورې پیغمبر پوه وي تاسو ته ما ویلي د هغه ځای کوم ځای مې ویلي چې ابراهیم علیه السلام ته خوب ولیده چې انی ارا فی المنام انی اذبحک هلته مې تفصیل ویلي چې د خوب په تعبیر الله پیغمبر پوهې وحی ده نو په وحی به یې څنګه پوهیږي نه لیکن صرف یو خبره ده چې کله پې د زمان یا د مکان خفا راشي د خوب په تعبیر بالکل پوه وي خو کله زمانې خفا راشي ضمانت یې خدای پټه وساتي چې دا خوب به په کومه زمانه کې او کله د مکان خفا راشي دا به کوم مکان کې او دلیل به یې راته زه وښیم حضور پاک فرمایي عایشې صدیقې ته وایي ما ته ته د ریخمو ټوکړه کې وښودلی شوي دا ستا بیبي ده وایي ما وی چې که دا د خدای د طرف نه نو دا به کیږي اوس علما وایي چې د پیغمبر خوب خو وي د خدای را طرف نه نو څنګه دا خبره کوي نو څوک وایي دی د نبوت نه مخکې لیدلی و ځکه وایي ان کان هذا من عند الله یمزه او څوک وایي نه د نبوت نه پسې لیدلی و خو ان کان هذا من عند الله فی الدنیا او فی الاخره د خدای طرف نه خو دی خو دا شک په څه کې دی چې دا به دنیا کې زما ښه دی او که دا په آخرت کې زما ښه دی نو ګوره د مکان خفا او د زمان خفا راځي نو حضور پاک خوب ولیده چې د مکې د بیت الله نه طواف کوم خوب خو یقیني رضي به ځکه تعبیر یې ده وویسته خو د مکان د زمان خفا پې راله دې کې ډېر لوی حکمت دا د زمان په خفا کې ډېر لوی حکمت دی حضور پاک دا خیال و چې سخ کال به ځم عمره به کوم او د الله حکمت پکې سو چې سخ کال به نه دی آینده کال به ځي اوس ولې پې دا د زمانې خفا راوسته په دې به تاسو اوس لنډ پوه کړم ځان پې پوه کړې نو رسول الله مبارک صحابو ته اعلان وکړه چې ما خوب لیدلی دی چې د بیت الله طواف کوم نو زه اراده لرم نو که څوک ما سره ځي نو لاړ دې شي دا شپږمه هجري وه شپږمه او ذیقعده شروع کېدو والا وه د ګل پر ورځ باندې په شپږمه هجرۍ کې د ذیقعدې په میاشت کې ذیقعده شروع کېده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اوت یعنې په یکم ذیقعده اوت په ړومبې پوره شپږ کاله تېر شوي دي دوه میاشتې پکې کمې دي ذیقعده او ذوالحجه 1400 صحابه کرام ورسره روان شو او په دې نیت باندې دې ووتل چې موږ به عمره کوو ذوالحلیفې ته لاړل په ذوالحلیفه کې شپه وکړه او بیا د هغه ځای نه د عمرې نیت وکړ او احرامونه څادرونه یې واچول او روان شو چې روان شو رسول الله صلی الله علیه وسلم یا ته اطلاع راله چې اهل مکه دې نه پرېږدي او جنگ در سره کوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی بشر بن سفیان یې پټولېږه وی ته لاړ شه دی مسلمانو خو لا د مکې کافرو ته د اسلام پته نه وه وی ته لاړ شه او ته معلومات واخله چې دا خبره څونه پورې حقیقت دی هغه واپس راغی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ووی چې د الله رسول د مکې خلکو درته د مختلفو قبیلو او قومونو خلک را جمع کړی نه دي پرېږدي یوازې اهل مکه نه دي د مختلفو علاقو قومونو نه دنیا را غونډه کړې ده دی وخت کې رسول الله مبارک او په لاره باندې د خالد ابن ولید څه وایي دی چې کله مسلمان شوی دی نو د خپل اسلام په وجوهاتو کې یو وجه دا وایي یو ځای کې مونږ نبی علیه السلام ته د یو غونډۍ شاته ناست ما سره آسونو لښکرو وایي مې چې حمله به پرې وکړم وایي لاره یې بدله کړه عامه لاره یې پرېښوده په بله لاره وایي ما وی چې دی چا خبر کو چې دا عامه لاره یې پرېښوده معلومیږي دا چې دی الله خبر کړی او د الله رښتونی پیغمبر بیا بل ځای کې ما ته پته وه چې د مازدیګر مونځ دوی ته ډېر ګران دی
نو بل دی مې یو ځای کې ناست وم مې زه د مازدیګر مونځ به کوي نو چې په مانځو درېږي مونږ به پیټې وکړو نو وی نیم قوم یې مونږ ته ودرو نیم په مانځې ځان سره ودرو صلات خوف شروع وی زه پوه شوم چې دا د الله رښتونی پیغمبر دی وی بیا به هر کیفه یو ځای کې د نبي علیه السلام د ملګرو او د خالد ابن ولید یو معمولي غوندې مسله راله صحابه اونې ورسره د ملګرو ګرفتار او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پیش کړ پیغمبر مبارک معاف کوي پرېږدي حدیبیې ته چې کله رسول الله مبارک ورسېد نو ملګرو سره یې مشوره وکړه مشوره وروسته را روانه ده هغه لږ صبر وکړه چې څه مشوره بلکې زه وبه ویم درته رسول الله مبارک ملګرو ته وی چې یاره مونږ خو د عمرې په نیت ځو مونږ خو جنګ له نه یو راغلي بیت الله خو یوازې له دوی نه دي زمونږ هم دی او زمونږ کلیم دی ولې دوی مونږ منې کوي او بیا غوسه هغې قبایلو ته چې د مکې مشرکانو له مدد له راغلي وو د بار علاقې نه وی یاره له مې غواړي چې دا کم خلک د مکې د مشرکانو مدد له تللي دي د دې په دې کورونو ورشو کورونه خالی پراته دي یو دا میړه غواړي سمې برابره کړو او یا میړه دا غواړي چې بس ځو واپس داړونه به ډک پرېږدو یو سړی چې غوسه او غوسه ونه باسي ړونه ډک پاتې شي دا هم د هغه دپاره حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته الله رسوله ته خو د چا د جنګ دپاره نه یې روتې عمرې له روتې وی زه بس عمرې له ښه په اطمینان ځه که مخې له څوک رالل جنګ به ورسره وکړو او که څوک رانلل خپله عمره به حدیبیې ته ورسېده هلته ورته پوره اطلاع راورسېدله چې د مکې خلک دې نه پرېږدي نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی چې یاره که نن ما د دې موقع کې چا هم صلحه وکړله دا به ډېره زیاته بهتره خبره به قصه اوږده ده خو خلاصه د خبرې دا ده چې رسول الله مبارک صحابو ته وی یو کس لیږم چې د مکې مشرکانو ته د ما پیغام ورسي چې مونږ جنګ له نه یو راغلي د بیت الله طواف له راغلي یو جنګ تاسو هم ستړی کړی مونږ یې هم ستړي کړو تاسو نه هم مړي شو زموږ نه نو راځئ یو صلح به وکړو د یو مودې پورې چې حضرت عثمان لاړ نو هغوی حضرت عمر ته یې ویې ته لاړ شه هغه وی الله رسوله ما لیږې ما ولېږه چې اوس دله یا څوک بېغمه کړم او یا ما بېغمه کړي بیا حضرت عثمان ولېږه د هغه رشته داران دغې وخته پورې په مکه کې ډېرو نو چې ویې لیږه نو هغوی هغه کوټه کې نظربند کړ اطلاع حضور پاک ته دا راورسېدله چې عثمان یې شهید کړ رسول الله مبارک فوراً صحابه راغونډ کړل د یو اونې لاندې او د عثمان د قصاص او بدل دپاره به څوک ما سره تیار شي ګوره دلته بیا هم هغه زړه خبره کوه که حضور پاک ته د غیب علم وی بیا به یې ویلي و چې بیعت څه ضرورت دی نظربند کړی دی او بیا به یې ویلي و چې ورځو چې راخلاص یې کړو که نو یو کس ورسره بذات خود بیعت وکړو ولې وکړو ځکه په پردي کلي ورتلل اسان کار نه دی ډېر ګران کار دی دفاع آسان یو اقدام ډېر ګران اخره کې وی یاره بالفرض که عثمان جمدی وي دا لاس د هغه طرف نه او دا زمانه د هغه نه طرف نه مې بیعت وکړو دې کې د کافرو د طرف نه یو کافر راغی بدیل ابن ورقا د رسول الله مبارک سره صلح خبره اترو له هغه ناکام شو د هغه نه پس عروه ابن مسعود راغی د هغه مذاکرات هم ناکام شو د هغه نه پس سهیل ابن عمر راغی چې دې کله راغی نو رسول الله مبارک صحابو ته فرمایل وی سهیل لنا الامر ان شاء الله کار آسان شو نو سهیل ابن عمر سره رسول الله مبارک یو دستاویز او یو معاهده ولیکله د صلحې هغې کې یو څو شرطونه لس شرطونه یو دا وه چې د دې صلحې موده به لس کاله دویم دا وه چې د دې صلحې په موده کې مونږ که د مونږ خلفا یو بل سره جنګ کوي مونږ به هغوی سره مدد نه کوو د مسلمانانو خلفا چې بنو خزاعه اگر چې مشرکین او د مشرکانو خلفا بنو بکر د دې بنو خزاعه او بنو بکر به یو بل سره جګړې وي نو مسلمانان به بنو خزاعه له راتلل او مشرکان به بنو بکر نه راتلل نو فیصله په دې وشوه چې هر څوک وي د چا خلفا
بنو خزاعه او بنو بکر یو بل سره جنگ کوي نو موږ به بنو خزاعه له مدد له نه راځو تاسو بنو بکر له نه راځئ دا دویم شرط شو دریم شرط سره دریم دا دی که زه مسلمانانو نه څوک درو تښتېدل او دی مرتد ولی نشي دی به نه راکوي او که د کافرو نه یو سړی رو تښتېد مسلمان شو مسلمان ولی نشو دی به واپس ورکوي دو شرط ادا شو بل شرط دا چې سخت کال به عمره نه کوي واپس به ځي بل شرط دا چې آینده کال به مسلمانان عمرې له راځي بل شرط دا چې عمرې له راشي صرف تورې به راوړي هم په تیکو کې به بندې وي غشې نیزې به نه راوړي بل شرط دا چې آینده کال راشي 3 ورځې به تېروي زیاتې به نه تېروي دا شرطونه ولګېدل اوس مولانا صاحب دا شرطونه په ظاهر کې د مسلمان خلاف وو کوم یو د مسلمان خلاف وو چې د موږ نه وتښتې موږ له به یې نه راکوې او که ستاسو نه راوتښتې موږ به یې درکو باید چې داسې ویلې وي چې که څوک وتښتېدل دواړه به یې نه ورکو یا دواړه به یې ورکو دا شرط د مسلمان خلاف شو په ظاهر کې دویم دا شرط خلاف شو چې آینده کال به راځي او صرف تورې به راوړی ولې که جنګ شوي دوی را سره دوکه ونه کړي او تورې په تیکو کې باندې دوکه ونه کړي او بل پکې خطرناک شرط ده چې سخت کال به عمره نه کوي واپس به ځي ها نو سخت کال خو زموږ احرامونه تړلي دي اوس چې احرام سپړې بغیر د عمرې نه خو دم به ورکوې نو موږ به جرمانې ورکوو دمونه خلک به وایي چې لاړې نو عمره مو نه کړه واپس راغلی دا ستاسو څنګه پیغمبر دی چې تاسو ته یې وایي چې عمره به کوو اوس عمره نه کوئ او سرونه به خرایو دلته بغیر د عمرې نه او څاروي به حلالو دا څه مسله ده نو صحابه کرامو زړه دا شرطونه بالکل نه غوښتل او ګوره مولانا صاحب چې یو خواته صحابو نه بیعت والی د جهاد چې ورځو پې او بل خوا یکدم ورته ووایي چې نه ځو یو خوا ورته وایي عمرې له به ځو بل خوا یکدم ورته وایي نه کوو واپس ځو او یو طرف ته بیعت د جهاد والی او بل طرف ته داسې شرطونه ولګوي چې هغه د مسلمان کمزوري ښیي نو صحابو دا خبرې نه منلې بالکل او ډېر عجیبه دا ده چې د سهیل کم وخت کې دا خط لیکه ګوروس نو خط کې نبی علیہ السلام علي ته وی لیکه کاتب علي بسم الله الرحمن الرحیم نو سهیل پې لومبی اعتراض وکړي دا رحمان الرحیم موږ نه پېژنو دا کټ که موږ چې مخکې به څنګه خطونه لیکل هغه ولیکه بسمک اللهم لیکه نو ګوره په رحمان الرحیم اعتراض شو صحابو دا هم برداشت کړه علي صاحب ته یې روان که خیر دی بسمک اللهم ولیکه بیا ولیکل من محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هذا ما قادوا عليه تیر وتم هذا ما قادوا عليه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وقریش من اهل مکه نو هغې وی سهیل په اعتراض وکړي دا رسول الله ته کټ که که موږ تا د خدای رسول ومنه بیا د سره جنګ ولې کوو د رسول الله مبارک حضرت علي ته وی دا روان که هغه قسم په خدای کې روان که وی ولیکه من عبد هذا ما قادوا علیه فیصله پې کړې ده محمد عبد الله ولیکه یا محمد ابن عبد الله ولیکه وی نه قسم دې کې روان کړم دا هغه عصبیت دینش روافض هلته خو په حضرت عمر اعتراض کوي چې عمر د پیغمبر خبره ونه منله دلته په علي ولې اعتراض نه کوي چې علي قسم وخوړه چې نه یې روانه دلته وی عصبیت دینی غالب ولته نه منئ نو رسول الله مبارک خو په کتابت نه پوهېږه وی ما ته وښایه کم دی دا ټکی دی نو پیغمبر مبارک په خپله هغه روان ولیکه محمد ابن عبدالله او قسم مې دی د الله په ذات چې د خدای رسول مګر چې مې تاسو نه منئ چې دا شرط دا خط لیکلی کېده دې کې د دې سهیل زوی دی ابو جندل هغه په اتکړو په زولنو تړلی شوي په زنځیرونو او ځان یې مسلمانانو ته راوغورځاو راغی راوتښتېد او دې پلار د مسلمانانو مخکې یو څو څپېړی وو او کلکې ونیوه او هغه ټولو 1400 صحابو ته فریاد کوي چې ګورې ما اسلام راوړی دی او ډېر وال مې خوړلی دی زما دا وجود وګورئ څونه زخمي او که اوس هم واپس ورکړم چې ما سره به څه کوي
خدای دپاره ما بچ کړي. رسول الله مبارک سهیل ته ووایي چې دا ابو جندل ما ته پرېږده. وی نه ما شرط ایښی دی زموږ نه درو تختی راکې به. وی دا خو لا خبرې روانې دي لا پوره شوي نه دي لیکل نه دي شوی. وی نه بس که دا شرط پکې دې راله نه راکوی جړو جوړه نه کوم. وی داسې وکړه سهیل خیراتي راته پرېږده دا یو. وی نه وی بدل کې به دله بل مرئی غلام درکم پرېږده. وی نه. نو حضور پاک ابو جندل ته وی ابو جندل فکر مه کوه الله به در لار راوباسي ورکوم دې ځکه چې اوس زما صلح په دې روانېږي جنجال جوړېږي. او هغه د لمن اوچته کړه او ټولو صحابو ته یې خپل زخمونه وښول. دې وخت کې د صحابو پړه څه تېرېدل او د رسول الله مبارک پړه به څه تېرېدل خو سخته مجبوري وه واپس یې کړه. چې واپس یې کړه او دستاویز کله لیکلی شو د دوی نه یو غلطي وشوه د مکې د مشرکانو. هغې کې دا و چې څنګه دی لا یأتیک احد من الرجال الا رددته الینا. زمونږ نه که یو سړی تاله درته نو مونږ ته به واپس کې. لفظ د چا راغی؟ د سړي. بس اپې پې نه شو په دستاویز کې ولیکلی شو. نو ښځې ته ووتې وینځې ته ووتې. چې کله دا دستاویز ولیکلی شو نو دې وخت کې حضرت عمر راغی او رسول الله مبارک ته ودرېده. وی د الله رسوله ته د خدای برحق پیغمبر یې که نه؟ وی بلکل یم. وی تا مونږ ته نه ویلې چې عمره به کوو؟ وی بلکل مې ویلي. نو وی دا ذلت ولې اوس مونږ برداشت کوو؟ وی عمره تا ته ما دا ویلو چې څه کال به عمره کوو؟ ما ته ویلو چې کوو بیا وبې کې انشاءالله. بیا لال حضرت ابوبکر ده. وی ابوبکر دا د خدای رسول دی که نه دی؟ وی بېشکه دی عمره څه وی؟ وی مونږ ته یې نه ویلې چې عمره به کوو؟ وی ویلي. نو یې ولې دا دلالت برداشت کوو؟ وی تا ته یې ویلي چې سخ کال به عمره کوو وبه کې کړ. عمر هغه د خدای رسول دی چې الله ورته څه وایي په هغې عمل کوي. او حضور پاک هم دا الفاظ وایي چې عمر زه الله رسول یم ما ته چې خدای څه وایي هغه کوم. دې نه علما معلوموي چې د حضرت ابوبکر او د حضور پاک نسبت اتحادي. رسول الله مبارک صحابو ته یې سرونه وخرایه واپس ځو. او چې څومره څاروي م راوستري دا لال کې ځکه احرام هم تړلی دی او بې عمرې واپس کېږو. چې عمل نه کو. حضرت ام سلمه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی زما خیمې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی ډېر غمجن و. ما وی ولې د الله رسوله فکر منې؟ وی صحابه مې خبره نه منې. ولې د الله رسوله؟ زه ورته یم سرونه وخورایه څاروي لال کې او دوی نه کوي. وی خیر دی الله رسوله ډېر خفه دي. تا راوستل عمرې له اوس عمره نه کوي واپس دي. سبا به ورته ټوله دنیا پیغور کوي. او دویم دا دی شرطونه هغه ولګېدل چې هغه په ظاهر کې د مسلمان خلاف دی. او دریم بیعت ته ترې واخېسته اوس ورته ویې مزه. او ام سلمه ورته څه وایي؟ وی صحابه په دې تمه دي چې کیدی شي حضور پاک په دې خپله فیصله کې نظرثاني وکړي او دا صلح ماته کړي او وایي چې ځای چې په مکه ورځو او بس عمره به وکړو ګنې جنګ به وکړو. وی ستا خوښه ده؟ دا دې خوښه ده چې واپس ځې او سر خری وې او نو وی داسې وکړه صحابه په تمه دي چې کیدی شي پیغمبر دا شی مات نه کړي نو ته حلاق راغواړو خپل سر وخرایه. نو چې تا سر وخرایو بس د هغې تمه به ختمه شي. بیا ګوره چې عمل کوي که نه کوي. دا نه چې ستا نافرماني نه کوي خو یو تمه ده. بس نبی علیه السلام بار راووته او حلاق یې راوغوښته او سر یې وخوری. بس خو چې صحابه وکتل چې بس اوس خو مسله بدله شوه نو بس هغوی یو بل له سرونه خورل شروع کړل او څاروي ذبحه کړل. حضور پاک واپس را روان شو. په لاره دا آیتونه نازل شوې انا فتحنا لک فتحا مبینا. مدینې ته راغی. کال له پې عمره وکړه عمرة القضا. یو کال پس په دې قاعده کې اوس مولانا صاحب یو بل صحابي دی حضرت ابو بصیر رضی الله عنه هغه راوتښتېد مدینې منورې ته. د مکې نه ورپسې دوه کافران رالل. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ووایي چې دا سړی موږ له شرط مطابق راکړه. حضور پاک ورک
چې رالل دې ذوالحلیفې پورې راورسېدل دمه کوله نو هغه یو سره هم توره وه مشرک سره بل سره هم د خپلو تورو صفتونه کوي د سره خو نشته د ابوبصیر ورته ویې لکه ډېره ناشنا خشته توره دې نه ده وی دې باندې ما د دنیا خلک وجلی وی اریني انظر ته راکړه ورته وګوره هغه اړو سوچ ونه کړه چې دا خو زموږ دشمن دی او مکې ته یې بوځو وی ها وګوره خو چې څنګه یې ویې وګوره ټس چې هم په هغې وکته هغه یې مردار چې مردار یې کوسته هغه بل چې وکتل چې ملګری خو یې راله و هغه مخکې دی او دی ورسېد حالانکې هغه سره هم توره ده او ده سره دې کې مدینې ته راورسېده حضور پاک چې وکتله سړي سره توره و مشرک سره وی دا سړی یارې په مخه اغشتی دی ښه دې کې ورپسې حضرت ابوبصیر راغی چې راغی وی د الله رسول تا خپل شرط پوره کړه زه دې ورکړم دا خو زما کمال و چې ما واپس ځان راورسوم او هغه بل پې ټینګ ووی نه ما سره دې ماله دې راکړه دې واپس بوځم مکې ته وی بوځه وی زه څنګه بوځم ته بیا را سره لیږې مسله په دې جوړه وه حضور پاک ابوبصیر د ابوبصیر خفه نه شي ما وعده کړې ورکوم به دې نو تا خو زه ورکړم وی که بیا راتښتې بیا به دې ورکوم وعده مې کړې ویل امه مسر حرب لو کان له احد وی مور دې هلاکه شي د خوشطبع نه وی جنګ ګرموي خلک وایي چې پیغمبر خپلې وعدې خلاف ورزي وکړه مر الزمان قیامته پورې به زما نوم په بدعهدۍ کې راشي جنګ ګرموي څوک نشته چې دې پوه کړي چا ورته وی ابوبصیر مونږ له سله راتښتې بل خوا تښته که نه بس پوه شو لاړ د دریاب په غاړه یو ځای ته وتښتېد هسې زه ایمان دې ته وایي نه کافرو سره ځای شته او نه مسلمانانو سره ځای شته خو ایمان مضبوط دی داسې مضبوط دی چې اشرب فی قلوبهم حب الله و حب الرسول در ماربلو رنګ دی د کاڼي رنګ چې څومره مږې تازه کېږي دا رنګ نه دی د دیوال د چونې چې معمولي پې کرښه راکاږي لاندې غورځېږي زموږ ایمان د دې رنګ په شانتې دی موږ د ایمان په رنګ رنګ یو خو کم یو رنګ دی دا چې معمولي موټرګې او یا د دنیا لالچ را مخکې شي نو بیا ورپسې پرېږدو او د صحابو ایمان د کاڼي ذاتي رنګو څومره به د مګل صفا بناوتېدل نو ابوبصیر لاړ د دریاب غاړې له وتښتېد که بل څوک وی ښه ما خو توره وکړه ځه بیا مې ورکوې او داسې نه دا خپل زخمونه یې ورته وښولي موږ ما سره ډېر ظلمونه شوي هغه ابو جندل هم وله وتښتېد خو چې مکه کې به کوم مسلمانېده نو مدینې ته به نه راته ابوبصیر له وتښتېده یو ډله ترې جوړه شوه ډله او کم ځای پراتو په ځنګل کې پراتو د اونو لاندې پراتو خیمه هم نه وه ډوډۍ هم نشته ډوډۍ او صاحب څه خوري د ونو پاڼې خوري او کبلونه او دربونه خوري توله هم نشته بړستن هم نشته هېڅ نشته د اونو سورې به سي هغې لاندې پراته دي او چې د مکې د قریشو کومه قافله شام ته ځي ځکه اوس خو جوړه شوې ده دوی پیل ته حملې کوي ابو سفیان پیغمبر علیه السلام ته استازی ولېږه وی داسې به وکړو چې دا یو شرط به ختم که زمونږ نه څوک در وتښتېدل ته یې مه راکوه او که ستا نه راوتښتېدل موږ بیا نه درکوو خو مهرباني وکړه دغه ډله مدینې ته وغواړه زمونږ قافله ته په لاره نه شي تللی رسول الله مبارک یو خط ولیکه حضرت ابوبصیر وی چې مکې مشرکانو شرط په خپله ختم تاسو له اجازه ده نو چې زما خط در ورسي نو فوري را روان شه زه به د مدینې په کوڅو کې ستا استقبال کړم عجیبه حسن اتفاق و چې خط کله حضرت ابوبصیر ته ورسېد دی بیمار و تبی و او په خاورو پروت و په خاورو او ملګري ورسره پراتو زیر یې ورکړه خوشخبري چې ابوبصیر ابشر د رسول الله مبارک خط ته راغی اجازت میلو شو کافرو شرط ختم کړ او شا به څه چل کوو چې لاړ شو حضور پاک به د مدینې نه بار زمونږ استقبال کوي دغه خط راواغېسته و په سترګو یې کېښود ډېرې وژړل
الله ما خو د ایمان دی له نو راوړی زه خو په دې مسلمان شوم چې زه به د رسول الله مبارک خدمت وکړم هزارو سفر کې به ملګرتیا وکړم او د حضور پاک نه به جدا نه شم ما خو دې له ایمان نه راوړی چې زه به د پیغمبر نه لرې یم خو زه افسوس دی چې دغه مې قسمت کې نه وه په دې خوشحاله یم چې آخر وخت کې مې خو د حضور پاک د خط سره ملاقات کېږي خط یې په سترګو کېښو او سلګۍ ووالې ساتې لاړه او نور صحابه رالل مدینې ته هسې روڼو څومره لوی تکالیف صحابو تېر کړي دا نه چې دا بېوسه دي پلاغانو دې ښه د نازبینتوب ژوند کور کې تېر کړی د دې کورونه و د دې ځمکې وې د دې بچي و د دې ښځې وې په اسلام لار څه قربان نن موږ چې بجلي لږه لاړه شي ګزاره نه شو کولی هغې خاورو کې پراته وو نه پکې دی نن بغیر باران چې شي موږ څه کوو بارانونو ته پراته نن موږ د مدرسې لنګر یا د جومات وظیفې ته نه شو ټینګېدی هغې کبلې خوړلې څومره نفوس مقدسه او څومره د صحابه د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت او مینه الله اکبر اللهم إنا نسألك مرافقتهم في الآخرة والجنة يا رب العالمين څومره خیر خدای پېښ کو کال پس حضور پاک لاړ په ذی قعده کې عمرة القضا وکړه لیکن د حدیبیې د صلح په ظاهر کې د مسلمان خلاف الله ورته ولې فتح مبین وایي فتح مبین شوه جوړه وشوه چې جوړه وشوه نو د مکې مشرکان به راتل مدینې ته او مسلمانان به مکې ته تل رشته دارۍ وې یو بل سره رشته دارۍ وې نو دې کې څو دې کې کافرو د مسلمانانو اخلاق ولیدل په غور دا مخکې خو یې دشمني وه قرآن خو یې داسې اورېده نه بغض یې اوس یې ویل ته راشه وګوره چې دا څنګه دی یاره موږ خو ټول عمر دشمني وکړه خو وګورو د حضور پاک معجزات یې ولیدل د مسلمانانو اخلاق یې ولیدل یو بل سره جوړه شوه تلل راتلل شروع شو رشته دارۍ وې د یو کلي خلک په سفرونو کې یو بل سره ملاقاتونه وشو نو دړادړ به کافران راتلل او مسلمانېدل به دا د حدیبیې د صلح برکت د دې نه مخکې خو یو بل نه لیدل جنګونو یو صلح و چې د یو بل اخلاق معجزات قرآن یې واورېد چې وګورو که نه نو ګوره سا سره شو د حدیبیې په سفر کې مسلمانان 300 1400 نه 1500 پورې او د دې نه 2 کاله پس بلکې دوم پوره نو ذی قعدې شپږمې نه ذی قعدې اوومې پورې یو کال او ذی قعدې اوومې نه د رمضانه پورې د بل کال 2 میاشتې کم رمضان ذی پس شوال دی او بیا ذی قعده 2 میاشتې 2 میاشتې کم 2 کاله پس د مسلمانانو تعداد د 10,000 نه زیات دی او بیا لاړل مکم پته شو او د دې حدیبیې نه 3 کاله پس حجة الوداع کې د مسلمان تعداد 100,000 نه هم بره شو دا ولې دا د صلح برکت دی ګوره الله عرشي کې حکمت دی په ظاهر کې د مسلمان تذلیل شو په حقیقت کې اعزاز شو پرې چې دا صلح که داسې پیغمبر مبارک خو داسې صلح نه کوله سفر یې وله بانه کړ چې دا د حدیبیې سفر به شي دا به یو بانه شي او خلکو ته خیم چې ظاهر کې شي یو شاني او حقیقت کې ګورې بل شاني نو هغه یو بل سره تل راتلل شروع شي